نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بار بار درخواست کوي چې ما د لپاره دعا وکړه چې زه مالدار شم. پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایل چې د الله په تقسیم راضي اوسېږه. آیا ته دا نه خوښوې چې د الله پیغمبر چې په کوم حالت ژوند کوي دغه سیستم شي؟ هغې بار بار خواست کوي چې نه ما د لپاره دعا وکړه، زما د په الله ذات باندې قسم وي چې زه مالدار شم، نو هر قسمه د مال حقوق چې دی هغه به ادا کوم. د الله محبوب پیغمبر دعا وفرمایل، نو رفته رفته دی مال زیاتېدل شروع شو، ګډې بیزې دومره زیاتې شوې چې د هغوی د ساتلو دپاره مدینه منوره پرېښودو او مدینه منورې نه بهر یو ځای واغشتو او بیا ورو مسپخین او مازدیګر منځله به راتلو، نور منځونه پرېښودو، 3 منځونه، بیا رفته رفته صرف جمعې منځله راتلو او بیا رفته رفته جمعې منځ هم پرېښودو. بیا چې کله د الله محبوب پیغمبر دوی ته دته د زکات نه ووایي، نو د زکات نه انکار وکړي، دا خو جزیه ده، دا خو ټکس دی، زه به څنګه ټکس ورکوم؟ بیا چې کله پیغمبر علیه السلام د لپاره به دعا وکړه، نو د بیا خپل د زکات یې وروړو، صدقه یې وروړه، نبی علیه السلام قبوله نه کړه. حضرت ابوبکر صدیق په دور کې بیا وروړه، هغه قبوله نه کړه. حضرت عمر فاروق په دور کې وروړه، هغه قبوله نه کړه. حضرت عثمان غنی په دور کې وروړه، هغه قبوله نه کړه. نو بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې دی چې دی هغه مړ شو او دنیا نه بې ایمان او بې دین او د نفاق په حالت کې هغه لاړ. نو په دې 2 آیتونو مبارکو کې د هغې ذکر دی. نو چې کله د دنیا په محبت کې د الله محبوب پیغمبر هغه ارشاد، هغه نصیحت، هغه شاته وغورځو، نو الله رب العالمین فرمایي چې فاعقبهم نفاقا، پس د دوی انجام کې خدو الله جل شانه نفاق، فاعقبهم پس د دوی انجام کې خدو الله تعالی نفاقا نفاق فی قلوبهم د دوی په زړونو کې الی یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې دوی به ملاویږي د هغه سره د هغې سره بما اخلفوا الله ځکه چې دوی مخالفت وکړو د الله سره ما وعدوه د هغې وعدې چې د ده سره کړی دوی وبما کانوا یکذبون او په سبب د دې چې دوی دروغ ویل. الم یعلموا آیا دوی نه پوهیږي ان الله بېشک الله جل شانه یعلم پوهیږي سرهم د دوی په رازونو و نجواهم او د دوی په پټو خبرو وان الله او دا چې الله جل شانه علام الغیوب ښه پوهیږي په غیبو. نو دا 2 آیتونه مبارکه هم دغه ثعلبه بن حاتب چې کوم منافقو د هغې په باره کې دي او دا ترهیب دی، یره ورکول مقصود دی هغه خلکو ته چې کوم خلک د دنیا په محبت کې هر یو شی هیر کی، د دنیا په محبت کې هغه چې دی نو د الله ذات، د الله محبوب پیغمبر او د هغې مبارکې طریقې هغه پرېږدي او دنیا ته چې دی هر څه ووایي، د الله دین ته چې دی هغه شا کي او د دنیا د حصول دپاره، د دنیا د محبت دپاره هر څه قربان کي. څرنګه چې زموږ استاسو د معاشرې د اکثریت د مسلمانانو حالت دی، دغه چې کوم د زړه بیماریانې دی، حب دنیا، حب مال، د دنیا محبت، د مال محبت، د دنیا محبت او د مال محبت د وجه نه انسان حسد کې مبتلا کیږي. زموږ استاسو د معاشرې اکثریت د مسلمانانو هغه دغه حالت دی چې دغه د دنیا په محبت کې او د مال په محبت کې زړونو کې حسد پیدا شي او چې کله حسد پیدا شي موږ او تاسو وینو چې کور په کور اختلافات، دشمنیانی، نفرتونه او تر دې پورې چې خپل سکه رور هم ته په ښه حالت کې نشي برداشت کولی، خپل سکه تربور هم چې دی هغه ته په ښه حالت کې نشي برداشت کولی. بار بار دا واقعات موږ او تاسو وینو، یو کس 3-4 رونه محنت وکړو، مزدوري وکړو، بار ملکونو ته لاړل، سفر تکلیفونه برداشت کړل او ځان له چې دی مال دولت وګټلو، چې واپس کلي ته راغی یو تربور راولګېدو 4 ونه 15 ونه چې دی مړه کړو.
ای روز دا واقعیت مخې ته راځي د معاشرې ناسور دی زموږ استاسو دغه د دنیا محبت دی د مال محبت دی چې د هغې د وجه نه انسان په حسد کې مبتلا شي او زموږ استاسو د معاشرې چې دا څومره جرایم دی په دې جرایم کې 99.9% د جرایمو وجه چې دی هغه حب دنیا حب مال دی د دنیا محبت او د مال محبت د دنیا او د مال د محبت د وجه نه انسان په حسد کې مبتلا شي او چې کله حسد کې مبتلا شي نو بیا دی د حسد په اور کې چې کله سوځي قتلم کوي ډاکم کوي غلام کوي شوکم کوي ملاوټم کوي دوکدایم کوي تمام جرایمو ته انسان لاس اچي او دی وایي چې په هرې طریقې سره چې زه راتو رات کروڑپتی شم او راتو رات چې د پیسې دار شم راتو رات چې د خپل عزیز تربور سره مقابله وکم او چې هر څنګه زما دا چې کوم مد مقابل دی کمزور شي او دی چې ته نقصان ورسي او زه چې د پرمختګ وکم زه ترقی وکم نو لہذا دغه ثعلبه بن حاتب چې کوم منافق او دی هلاک شو د الله محبوب پیغمبر پس هغه منځونه پرې خودو د مسجد نبوي هغه یو موز 50,000 په منځونو بدلی هغه پرې خودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت پرې خودو او د الله د محبوب پیغمبر اقتدا کې هغه منځونه هغه پرې خودو مدینه منورې نه بهر شو تر دې پورې چې د نفاق او د کفر په حالت کې وته مرګ راغی د دنیا محبت دی او د دنیا محبت د وجه نه انسان چې حسد کې مبتلا شي حسد څه شی دی خدای الله رب العالمین په ذات باندې اعتراض کول دی نعوذ بالله چې کله هم یو کس بل کس په حالت کې نشي برداشت کولی یو ورور بل ورور په حق حالت کې نشي برداشت کولی یو تربور بل تربور په حالت کې نشي برداشت کولی دا په حقیقت کې د الله رب العالمین په ذات باندې اعتراض کوي چې رب کائنات نعوذ بالله غلط تقسیم کړي د مال ولي ورکو د علم ولي ورکو د عزت ولي ورکو د شهرت ولي ورکو د خلیباس ولي ورکي د خسورلي ولي ورکي د کور ولي ورکړي دي بس دې سره انسان حسد کې مبتلا شي او دا حاسد انسان ټول نړومبه د خپل ذات سره دښمنی کوي شپه ورځ د حسد په اور کې سوځي او ترقیب بل انسان کوي خوراک بل انسان کوي خلیباس بل انسان استعمالي دی به د حسد په اور کې سوځي شپه ورځ تر دې پورې چې حضرات علماء کرام لیکلي دي د رمضان المبارک په ليله القدر کې شب قدر کې د شعبان په 15 باندې د عرفات په میدان کې د دنیا په هر چې څومره د الله رب العالمین د رحمتونو باران وشي او هر قسمه خطاکار سیاهکار ګناهګار پکې وبخل شي خو د حاسد انسان مغفرت نه کوي ولی در حقیقت د الله رب العالمین په ذات باندې دی معترض دی نعوذ بالله چې د الله رب العالمین ذات چې د غلط تقسیم کړي دی فلان کې دانو پکار دل دانو پکار دل دانو پکار دل مال نو پکار دل عزت نو پکار دل شهرت نو پکار دته چې الله رب العالمین چې کوم شخصیت ورکړي دی دانو پکار د الله رب العالمین په ذات باندې معترض دی نو کچري حقیقت په نظر باندې موږ تاسو ګورو خپل معاشري باندې نظر واچو په خپل ګربان کې سوچو کو نو لہذا اکثریت چې د هغه د حسد په بیماری کې مبتلا دي دغه وجه د دنیا محبت او د مال محبت دی دغه منافقین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چهره انور د تلاوت نه بعد د لیدو نه بعد د ایمان وروړلو نه بعد مرتد شو کافران شو زندقان شو او د کفر په حالت کې ورته مرګ راغی وجه سوا د دنیا محبت د مال محبت دی وی کچره مونږه په رښتینی باندې ایمان قبول کونو هغه چې کوم عالمي کفر سره زموږ کاروبار د تجارت دغه ته نقصان ورسي لہذا الکافرانو سره تعلق بحالو ساتلو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تعلق بحالو ساتلو د منافق ته جوړ شو نو معلومه شو چې د دنیا محبت د مال محبت او حسد انسان چې دغه کفر تم تیاری نفاق تم تیاری او د هر ګناه جړو بنیاد چې د حب الدنیا رأس كل خطيئه د دنیا محبت د هر ګناه جړه ده د دې لپاره دینه پناه غوښتل خپل زړه باندې مهنت کول زړه کې حسد بغض عناد کینه حب مال حب جاه چې کوم روحاني امراض دي د دې علاج کول د دې لپاره فکرمند کېدل د دې لپاره د الله رب العالمین نه دعا کول چې چا سره ستا حسد وي هغه ته تحفه تحایف ورکول پیش شاور پسې دعاګانې کول هغه د لپاره چې دعاګانې غوښتل دا د حسد علاج دی چې دین انسان په دنیا کې ځان بچ کی او کنه د مرګ نه بعد بیا د دې چې کوم عذابونه دي هغه ډېر زیات سخت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم